بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږه 15 نمبر درس دی. دینه مخکې درس کې دا خبره مونږه کړې وه چې د اسم اعراب دا په 9 قسمه باندې دي او دغه اعراب د اسم متمکن 14 قسمونو له ورکړي دي. بیا تیر درس کې مونږه ته دغه اعرابونه 3 قسمونه هغه په تفصیل سره ذکر کړیو. د اعرابو 4م قسم دی چې د هغې حالت رفعي دا په وو سره وي، حالت نسبی دای په الف سره وي او حالت جری دای په یا سره وي. او د اعرابو دا قسم دا خاص دی د اسماء ستو سره. د اعرابو دا قسم خاص دی د اسم متمکن په قسمونو کې د اسماء ستو سره، یعنی د 6 اسمونو سره. او هغه 6 قسمونه دا دي: نمبر 1 ابون، نمبر 2 اخون، نمبر 3 حمون، نمبر 4 هنون، نمبر 5 فمون او نمبر 6 ذو. نو ته دې 6 اسماء و اعراب هغه دا دي چې ته دې حالت رفعي دا به په وو سره وي، حالت نسبی دا به په الف سره وي او حالت جری دا به په یا سره وي. د لفظ ذو نه علاوه دا نور کم 15 اسما دي، یعنی ابون، اخون، حمون، هنون او فمون. دوی ته به دا اعراب اله ملاویږي چې کله په دې 15 اسمونو کې 4 شرایط موجود وي. کچری دغه 4 وانه شرایط پکې موجود وي نو دوی ته به دا اعراب دا به ملاویږي. او کچری دا 4 شرایط پکې نه وي نو بیا به تدوی دا اعراب دا به نه وي. لومبی شرط دا دی چې دا 15 اسما دا مکبر وي، یعنی مصغر نه وي، په دې کې د تصغیر یا نه وي. کچری په دې 15 اسماو کې د تصغیر یا موجوده وه نو بیا به ته دې اسماو اعراب دا د مفرد منصرف جاری مجرای صحیح والا اعراب وي. یعنی حالت رفعی به بیا په ضمې سره وي، حالت نسبی به په فتحې سره وي او حالت جری دا به په کسرې سره وي. مثلا د حالت رفعی مثال له جاءنی ابین، د حالت نسبی مثال له رأیت ابین او د حالت جری مثال له مررت بابین. نو په دې مثالونو کې د دغه 6 د 15 اسماو نه مونږه لفظ اب راغلی دی، لیکن دا مکبر نه دی بلکې مصغر دی. لہذا ته دې اعراب دا د مفرد منصرف جاری مجرای صحیح والا اعراب دی. دویم شرط ولدا دی چې دا 15 اسما دا موحد وي، یعنی مفرد وي. کچری مفرد نو بلکې دا 15 اسما دا تسنیه وه نو بیا به ته دې اعراب د تسنیه والا وي. او کچری دا 15 اسما جمع وه نو بیا به ته دې اعراب د جمع مکسر منصرف والا اعراب وي. د تسنیه مثال دی جاءنی ابوانی، رأیت ابوینی او مررت بابوینی. نو دلته په دغه 15 اسماو کې اب راغلی دی او هغه مفرد نه دی بلکې تسنیه ده، نو ته دې اعراب د تسنیه والا دی. د جمع مثال دی جاءنی
آباء، رأيت آباء او مررت بآباء. نو په دې مثالونو کې دا لفظ اب دا مفرد نه دی بلکې جمع ده، لہذا تدې اعراب دا دو جمع والا دی. دریم شرط ولا دا دی چې دا پنځه اسما دا مضاف وي. کچری دا پنځه اسما دا مضاف نو نو بیا به تدې اعراب دا د مفرد منصرف صحیح والا اعراب وي. تدې مثال دی جاءنی ابن، رأیت ابن، مررت بابن. نو په دې مثالونو کې دا لفظ اب دا مضاف نه دی، لہذا دیتا د مفرد منصرف صحیح والا اعراب هغه ورته ملاو شوي دي. څلورم نمبر شرط ولا دا دی چې دا پنځه اسما دا مضاف وي لیکن یا متکلم طرف ته به مضاف نه وي. څلورم نمبر شرط ولا دا دی چې دا اسما دا به مضاف وي لیکن یا متکلم طرف ته به مضاف نه وي. کچری دا اسما یا متکلم طرف ته مضاف وو نو بیا به تدې اعراب د اسم متمکن د 14 قسم والا اعراب وي. یعنی د جمع مذکر سالم نه علاوه هر هغه اسم چې د هغې اضافت شوی یا متکلم طرف ته او د هغې اعراب بیا په درې وړو حالتونو کې تقدیري دي. یعنی د هغې حالت رفع په ضمه تقدیري سره ده، حالت نسبی په فتحه تقدیري سره ده او حالت جری دی په کسره تقدیري سره ده. تدې مثال دی جاءنی ابی، رأیت ابی او مررت بابی. نو په دې مثالونو کې د اب اضافت شوی دی یا متکلم طرف ته، نو دې ته به دغه اعراب بالحرف دا نه ملاویږي بلکې په دې صورت کې تدې اعراب دا دغه 14 قسم والا دي، په درې وړو حالتونو کې تقدیري دي. نو حاصل دا شو چې دې پنځو اسمونو ته به اعراب بالحرف دا ال ملاویږي، یعنی تدې حالت رفعي به په وو سره، حالت نسبی به په الف سره او حالت جری دا به په یا سره الوي. چې کله په دې پنځو اسماو کې دا څلور شرایط وي. نمبر 1 چې دا اسما دا مکبر وي. نمبر 2 چې دا موحد وي یعنی مفرد وي. نمبر 3 چې دا مضاف وي. او څلورم نمبر چې مضاف وي لیکن یا متکلم طرف ته مضاف نه وي. چې کله پکې دا څلور وانه شرایط وي نو بیا به تدې دغه اعراب وي دا کوم چې مونږه ذکر کړل. اوس مونږ تدې مثال ذکر کوو چې دا ټول شرایط پکې موجود وي. د حالت رفعي مثال دی جاء ابوک یا جاء اخوک. نو تدغه اسماونه په دې مثالونو کې په دې لومبي مثال کې اب راغلی دی او په دې دویم مثال کې اخ راغلی دی او په دې کې دا ټول شرایط موجود دي. که موږ تاسو وګورو نو دا اب دا مکبر دی یعنی په دې کې د تصغیر څه علامت نشته دی. دویم شرط پکې هم موجود دی چې دا اب دا او دغسې اخ دا مفرد دی. او کم دریم شرط مونږ ذکر کړو چې دا به مضاف وي هغه پکې هم موجود دی ځکه چې د اب او د اخ اضافت شوی دی کاف ضمیر طرف ته. او څلورم شرط پکې هم موجود دی چې اضافت شوی دی لیکن یا متکلم طرف ته نه دی شوی، لہذا تدې حالت رفعي دا به په وو سره وي. نو جاء ابوک او جاء اخوک دا مرفوع دي په وو سره ځکه چې په دې کې دغه ټول شرایط دا موجود دي. د حالت نسبی مثال دی رأیت اباک او رأیت اخاک. نو په دې کې هم دغه ټول شرایط پکې موجود دي، لہذا او دا په حالت نسبی کې دی نو تدې حالت نسبی دا به په الف سره وي. د حالت جری مثال دی مررت بابیک او مررت باخیک. نو په دې کې هم دغه څلور وانه شرایط موجود دي، نو دې ته دغه اعراب دا ورته ملاو شوي دي، یعنی تدې حالت جری دا په یا سره ده. نو دا خو مونږه ته دغه پنځو اسماو کې صرف ته دې 2 مثالونه ذکر کړل. دا نور کم الفاظ دي
حمون هنون او فمون دا غي هم دغه شانتي مثالونه دي چې کله پکې دا ټول شرایط موجود وي نو دوی ته به دا اعراب دا به ورته ملاویږي. دلته به د فایدې په طور باندې زه دا اهمه خبره ذکر کم چې د دې شپږو اسماونه مونږ د زو لفظ دا مستثنا کړی چې د زو دپاره دا شرایط نه دي. د زو په باره کې به مونږ دا خبره یاد ساتو چې زو دا به د همیشه دپاره اسم ظاهر طرف ته مضاف وي. ذو دا د همیشه دپاره اسم ظاهر طرف ته به دا مضاف وي. مثلا د حالت رفع مثال دی جاء ذو مال، نو په دې مثال کې دا ذو ته دې اضافت شوی دی مال طرف ته او مال دا اسم ظاهر دی او د ذو هم دغه اعراب دی یعنی حالت رفع په واو سره ده. د حالت نسبی مثال رأیت ذا مال او د حالت جری مثال مررت بذی مال. نو د ذو په باره کې مونږ دا اهمه خبره ذکر کړه چې دا به همیشه دپاره اسم ظاهر طرف ته مضاف وي. البته کله کله علی سبیل الشاذ د ذو اضافت دا ضمیر طرف ته هم کیږي. نو د اعراب څلورم قسم دا شو چې د دې حالت رفعی دا به په واو سره وي، حالت نسبی دا به په الف سره وي او حالت جری دا به په یا سره وي. او مونږ دا خبره ذکر کړه چې د اعراب دا قسم خاص دی د اسم متمکن په قسمونو کې د اسماء سته د هغوی سره. او بیا مونږ په دغه شپږ اسماو کې د پنځو دپاره دا شرط ذکر کو چې دې ته به دا اعراب اله میلاویږي چې کله په دې کې دا څلور شرایط وي چې دا مکبر وي، نمبر 2 موحد وي، نمبر 3 دا مضاف وي او څلورم مضاف وي لیکن یا متکلم طرف ته به مضاف نه وي. چې کله پکې دا څلور وانه شرایط په یو وخت کې موجود وي نو دغه اعراب به ورته میلاویږي او که دا پکې نه وي نو بیا به ورته دا اعراب دا نه میلاویږي. د اعرابو پنځم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعي دا په الف سره وي او حالت نسبی او جری دواړه دا په یا ما قبل فتحې سره وي، یعنی د یا نه په مخکې حرف باندې فتحه وي. او دا د اعرابو دا قسم دا خاص دی د اسم متمکن د دریو قسمونو سره. او هغه کم قسمونه دي؟ نمبر 1 مستثنا، نمبر 2 کلا او کلتا، لیکن شرط ولدا دی چې کلا او کلتا دا مضاف وي ضمیر طرف ته. او دریم نمبر اثنان او اثنتانی. نو ته دې درې وړو قسمونو ته دې اعراب بداوي، ته دې حالت رفعي به په الف سره وي، حالت نسبی او حالت جری به په یا ما قبل فتحې سره وي. د تثنیه مثال دی جاءنی رجلانی، دا د حالت رفعي مثال دی. په دې مثال کې د رجلانی لفظ راغلی دی دا تثنیه ده او دا په حالت رفعي کې ده، لہذا ته دې اعراب دا به په الف ما قبل فتحې سره وي، دا هم ته دې اعراب به په الف سره وي. نو جاءنی رجلانی. د حالت نسبی مثال دی رأیت رجلین، نو رجلین په دې مثال کې دا منصوب دی او دا تثنیه ده، لہذا ته دې اعراب دی په یا ما قبل فتحې سره. او د حالت جری مثال دی مررت برجلین، نو دا په حالت جری کې ده او دې ته هم دغه اعراب ملاو شوي دي چې ته دې حالت جری دی په یا ما قبل فتحې سره. نو دا خو د تثنیه مثالونه مونږ ذکر کړل. دویم قسم دی چې دا اعراب دا د کلا او د کلتا ته دپاره هم دي، لیکن شرط ولدا دی چې کله کلا او کلتا دا مضاف وي ضمیر طرف ته. چې کله ضمیر طرف ته مضاف وي نو د کلا او د کلتا به هم دغه اعراب وي. د حالت رفعي مثال دی جاء کلاهما، نو په دې مثال کې کلا دا مرفوع دی په الف سره او په دې کې دغه شرط موجود دی چې کلا اضافت شوی دی ضمیر طرف ته. د حالت نسبی مثال دی رأیت کلیهما، نو په دې مثال کې کلیهما دا منصوب دی په یا ما قبل فتحې سره ځکه چې دا په ترکیب کې مفعول به واقع کیږي. او د حالت جری مثال مررت بکلیهما،
نو دا مجرور دی په یا ما قبل فتحې سره. او دغه شرط هم پکې موجود دی په حالت نسبی او په حالت جری کې هم د کلا اضافت شوی دی ضمیر طرف ته. او هم دغسې مثالونه دا د کلتا دي. په دې کې مونږ دا شرط ولګاو چې تدې اضافت دا به ضمیر طرف ته شوی. کچری دا شرط پکې موجود نه بلکې د کلا او د کلتا اضافت دا ضمیر طرف ته نه شوی بلکې اسم ظاهر طرف ته شوی، نو په دې صورت کې به بیا تدې اعراب دا به تقدیری وي. مثلا جاءنی کلا الرجلین، نو په دې جمله کې او په دې مثال کې د کلا اضافت شوی د اسم ظاهر رجلین طرف ته، لہذا د کلا اعراب دا تقدیری دی. د حالت نسبی مثال رأیت کلا الرجلین، او د حالت جری مثال مررت بکلا الرجلین. په دریو صورتونو کې به بیا تدې اعراب دا به تقدیری وي. دریم قسم دی اثنان او اثنتان، تدې هم دغه اعراب دی، یعنی حالت رفعی دی په الف سره دی او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل فتحې سره دی. د حالت رفعی مثال دی جاء اثنان او اثنتان، جاء اثنان واثنتان. نو دا په حالت رفعی کې دی، نو د دې دغه اعراب دی حالت رفعی په الف سره دی. او د حالت نسبی مثال رأیت اثنین واثنتین، نو اثنین او اثنتین په دې مثال کې دا په حالت نسبی کې دی، نو د دې اعراب په یا ما قبل فتحې سره دی. او د حالت جری مثال مررت باثنین واثنتین، نو په دې جمله کې دا اثنین او اثنتین دا په حالت جری کې دی، نو د دې حالت جری په یا ما قبل فتحې سره دی. نو حاصل دا شو چې د اعراب پنځم قسم دا دی چې د هغې حالت رفعی په الف سره دی او حالت نسبی او حالت جری په یا ما قبل فتحې سره دی. او مونږ دا خبره وکړه چې د اعراب دا قسم دا خاص دی د اسم متمکن په قسمونو کې د درې قسمونو سره. او هغه درې قسمونه دا دي: نمبر 1 تثنیه، نمبر 2 کلا او کلتا، لیکن تدې دپاره شرط دا دی چې دا مضاف وي ضمیر طرف ته. او دریم قسم دا دی اثنان او اثنتان. دلته به د فائدې په طور باندې زه د اهمه خبره ذکر کم، او د نحوی په ډیرو کتابونو کې دا خبره ذکر کړې ده چې د تثنیې تدې درې قسمونه دي. د تثنیې یو قسم دی تثنیه حقیقی، د تثنیې دویم قسم دی تثنیه صوری، او دریم قسم دی تثنیه معنوي. تثنیه حقیقی دا به مونږ څه ته وایو؟ تثنیه حقیقی به مونږه هغې ته وایو چې په هغې کې درې شرطونه موجود وي. نمبر 1 چې تدې شکل و صورت د تثنیه والا وي، یعنی په حالت رفعی کې د هغې په آخر کې نون مکسور وي او د نون مکسور نه مخکې الف ما قبل فتحه وي. او په حالت نسبی او په جری کې تدې په آخر کې نون مکسور وي او د نون مکسور نه مخکې یا ما قبل فتحه وي. نو دا د تثنیه شکل و صورت دی. چې دویم پکې دا شرط وي چې تدې معنی هم د تثنیه والا وي، یعنی په دوو باندې دلالت کوي. او دریم شرط پکې دا دی چې دغې مادې نه تدې مفرد هم وي، چې کله پکې دا درې واړه شرایط موجود وي، یعنی د شکل و صورت مې د تثنیه والا وي، معنی مې د تثنیه والا وي، او دغې مادې نه مفرد هم وي، نو دې ته به مونږ تثنیه حقیقي وایو. تدې مثال دی رجلان او رجلین. نو د رجلان او د رجلین تدې شکل و صورت هم د تثنیه والا دی، معنی مې د تثنیه والا ده، او تدې مادې نه مفرد هم دی، یعنی رجل. نو رجلان او رجلین دا تثنیه حقیقی ده. دویم قسم دی تثنیه صوری. تثنیه صوری به مونږ هغې تثنیه ته وایو چې د هغې شکل و صورت هم د تثنیه والا وي او معنی هم د تثنیه والا وي، لیکن کم دریم شرط دی هغه پکې موجود نه وي، یعنی دغې مادې نه تدې مفرد نه وي. د تثنیه صوری مثال موږ سره دی اثنان او اثنتان. نو اثنان او د اثنتان تدې دواړو شکل و صورت هم د تثنیه والا دی، تدې معنی هم د تثنیه والا ده، یعنی په دوو باندې دلالت کوي، لیکن تدې مادې نه تدې مفرد نشته دی، یعنی اثن او اثنتون کچری دا سوي نو دا خو بیا تثنیه حقیقی ده، لیکن اثنون او اثنتون هغه تدې مفرد نه دي.
د تثنیې دریم قسم دی تثنیه معنوي. تثنیه معنوي دا به موږ هغې تثنیې ته وایو چې تدې صرف معنا د تثنیه والا وي، یعنی په دو باندې دلالت کوي، نه تدې شکل و صورت د تثنیه والا وي او نه تدغې مادې نه تدې مفرد وي. تدې مثال دی کلا او کلتا. نو د کلا او کلتا نه تدې صورت د تثنیه والا دی او نه تدې مادې نه تدې مفرد شته دی، بلکې دا دواړه په خپله د لفظ په اعتبار سره مفرد دي. البته تدې کومه معنی ده نو هغه د تثنیه والا ده. نو دا موږ د تثنیه درې قسمونه ذکر کړل. نمبر 1 تثنیه حقیقی، نمبر 2 تثنیه صوری او نمبر 3 تثنیه معنوي. د تثنیه صوری او د تثنیه معنوي دې ته د تثنیه ملحقات وي. نو دی وجنا چې کم اعراب د تثنیه دي نو هغه اعراب ته دې کوم ملحقات دي، یعنی تثنیه صوری او تثنیه معنوي دې له هم ورکړي دي. نو زمونږ د نننی درس حاصل دا شو چې مونږ په دې کې د اعرابو 4م قسم ذکر کو او د اعرابو 5م قسم ذکر کو. په دې باندې مونږ اکتفا کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.